जोड़ना कसम फार्म डेटा रिट्रीविंग लपاره استعمالېږي په دوه ټیبلو کې په یو ځل ډیټا यो रिकॉर्ड टेबल है यो रिकॉर्ड टेबल पर रिकॉर्ड की डेटा सिंग एंटर की रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट नेम फादर नेम और एड्रेस اوس ته د یوزر متعلق زدا چې قسم ډیټا سٹور کوم چې د کوم پروګرام وي څه ټایم یې کلاس دی څومره ډیوریشن دی دا ما سره په بدل ټیبل کې رجسٹریشن نمبر پروګرام ټایم ډیټ کورس صحیح ده زه غواړم چې د یو فارم په مدد سره په دوه ټیبل کې ډیټا انټر چې په کوم کې د نیم او فادر نیم وي هغه د مین ټیبل دی لکه دا یو صحیح ده نو سب فارم کې څوک راځي دا یو راځي اوس چیک کوم ما دلته سب فارم کریټ کړی سب فارم په فارم 3 نوم باندې بیت صحیح ده په سب فارم کې وره مین ټیبل راغی صحیح ده چې مین ټیبل راغی نو پسې سب فارم اډ شو دا یو سب فارم که فرض که سب فارم نه وي نو دې نه سب فارم جوړول شي سب فارم کریټ کما تا د سم متعلق دی بس ماته میسج راکړي ودا شو کنه راوړي صحیح ده ایگزسٹنگ ټیبل آر کوئری په ټیبل کې ریکارډ پروت دی که په فارم کې پروت دی دا ته ما مخکې ویلو که فارم دی دا هغه ټیبل نه جوړ کړي وي دی له یو خاص فارم جوړ کړي بیا دلته فارم راوستلی شي که نه وي بیا ته داسې قسم کار کولی شي یوز ایگزسټنګ نیکسټ کا دې کې راته ووایه چې زما کوم ټیبل پکار دی دا ریکارډ همین ټیبل دی زما ریکارډ 2 پکار دی نو ریکارډ 2 نه دا ټول ریکارډ نه نیکسټ اوس دی وی چې زه په خپل لیست جوړوم مونږ وی په خپل د څه پته لري چې دی بس کوي مونږ ولا ورکو ډیفاین کوم دا چې قسم کار وکا چې زما پر رجسٹریشن نمبر کې د مین ټیبل چې کله مساوي شي په سب فارم کې نو اق ریکارډ څه کا ریټریو کا نیکسٹ صحیح ده ریکارډ 2 سب فارم فینیش کا دا کلوز کا کلوز رن وسوته 101 ته نو الته کې 101 ریکارډ انټر شوی دی دا هغه یوزر دا ریکارډ دی نیکسٹ لاړ 103 دی نو دا 103 په دې فارم کې ریکارډ انټر شوی دی صحیح ده نو که یوزر نوې انټری کوي نو اتوماتیکلی هغه رجسٹریشن نمبر دلته اساین کیږي نو دا ډیټا چې کمپلیټ کیو دلته انټری وکړي نو سبو شي په دوه ټیبل کې اتوماتیکلی ډیټا راځي صحیح ده دې طریقې سره سب فارم کار صحیح بس پکې دې موږ شرح دلته کې موږ لګو چې باوند ابجیکټ فریم باوند ابجیکټ فریم مطلب دا یو ان باوند وي او یو باوند وي صحیح ده ان باوند دا چې د ایگزیکیوشن نه پس کار وکړه د فارم درن کېدو نه پس کار وکړه باوند دا چې فارم د ایگزیکیوشن نه مخکې کار وکړه الته به ایز ایمیج راشي صحیح ده نو زه راځم باوند ابجیکټ فریم دلته لګوم یو فریم هغه فریم کې زه څه کوم دې کې یو اولی ابجیکټ وړم صحیح ده نو دلته خو کار نه کوي ایگزیکیوشن ته وړم دلته څه وکړه ډبل یو کدي سوی ودا ابجیکټ امټی دې څه پکې راولي نو رائټ لګو کا انسرټ ابجیکټ ته چې پکې سره راواله پکې فرض کړه به کریټ فرام فایل یا پکې فرض کړه یو بیٹ میپ مین جوړوم اوکے
صحیح ده دا کلوز کوم کنه ډیزاین ویو تر راوړم نه تر کار نه کیږي یس سر ولې چې دی په ایگزیکیوشن موډ کار کوي اوس کومه سره بل ابجیکټ وي لکه دا سينو باوند نه ان باوند یا ما سره دا ان باوند بدا کاوي چې دی بس کار کوي after execution باندې وی دا before execution دلته ګورو همداسې قسم شیپ موږ سره پروت دی دا یس سر صحیح ده unbound object frame دلته لګوم دلته وکار کی الته وکار الته به ایز ایمیج راځي بیٹ میپ ایمیج مې دی کې واشته اوکې مې دلته لګوم یہ بیٹ میپ ایمیج یس سر دې تر اولم یو ایمیج داسې قسم ټایپ کې فیل وذ کلر وته ورکوم داسې قسم کلوز کوم رن کوم دلته ښکاری ایگزیکیوشن نه پس راځي دلته ښکاری وکار نه کوي یس یو ایمیج خدا کار کوي ګوري په دې ډبل لیکم دې ډایرکټ چرته لاړ شي هغه لینک ته ولاړ شي یس اوس په دوه د شي صحیح فولو شو اینڈ کلوز واپس پر شو ډیزاین ها صحیح شو ته باوند او د ابجیکټ باوند خبره کلیر شو ها بیا موږ سره د گروپس موږ وی کنه د آپشنز مختلف قسم گروپس جوړ کړه دا څه قسم گروپس چې ډیټا ز په گروپونو کې انټر کوم مطلب دا چې کزه دا ډیټا سپلیټ وایلم کنه نو په یو ټایم به یو یوزر کار کولی شي کله دلته ما سره دا آیټمز پراته دي کنه لکه دا چیک باکس را وایلم کنه دلته کې لګوم صحیح ده او زران کما نو یو یوزر په یو ټایم په سمونو ایکسپټ کولی شي یس خو زموږ داسې پروګرام نه په کار موږ چې وان ټایم ون یوزر راځي صحیح ده یس سر داسې یا دې طرح شو ریډیو بٹن تا صحیح ده او رن کو نه دلته وره بل پاسې داسې کنه ښکار صحیح ده زه منه داسې قسم کار نو کوم یا دې بٹن ته والم دا ټول بٹنز په گروپ کې جوړې دي زه مدا کار لګروان دی مې داسې قسم کارو چې ډیټا په گروپس کې کلیک کی په یو ټایم ون ابجیکټ لکه ځکه خلکو ته یو کورس سلیکټ کا ټول صحیح ده نو هغه د گروپ تر راځي ग्रुप دلته لګا ग्रुप کې بتانا فرست لیبل یې غواړي مطلب دا لیبل چې کوم راځي کنه لیبل راکړه که زه ودرې کوم کنه چې ډي آی ټي کې ایچ डी सी एस کې صحیح شو 3 منथ کې 6 منथ کې ادر کې نیکسٹ صحیح شو ډیفالت ویلیو با مخکې نه کلیک پر ډی ټي کې شي یس زه منه دا خو ډیفالت کلیک مخکې نه ډی ټي کې شي نو بیا خو بسړي کنفیوز کیږي نو کلیک ته پکې مخکې نه شي وی دی ابجیکټ سلیکټ کا دا لیسټونه دي کنه دا ټول صحیح ده نیکسٹ زه ته بیا دې کوم ورکو دا غلطه په دا مخامخ کمره کې سپلای وای نه چولې نو بس دا مخامخ کمره کې بیگ پروت دی په جیب کې پروت دی هارد ډیسک آپشن بٹن ترازمه صحیح ده نو دا آپشن بٹن دا سټایل دی ایچ پلیټ د تخکاری ریزد شیډو سنی صحیح شو ته مدا کا نیکسٹ سنه مت لګي زوته ما select one course या degree finish وشو صحیح ده بس دا بس کم پارټیشن چې خالی وي لګ ډیټا ای بګه ها 500 جی بی دی ها نور ډکته وي نور پکې داسې داشت هغه ته ورولا دې کې بوس مونږ راولې مونږ نه ته مونږ ته دا بل شي ورواچو داسې چلو دا چې مونږ ته پدې کې دا ریډیو بټنز ما اخلا نو دا ځواله چې لکه دی وی چې زه افیس کوم لینګویج کوم په یو کورس کې کیږي کنه صحیح ده ایډوکیټ کوم graphics کوم mixing کوم typing کوم yes sir next no default next types वाला check box वाला style में ورکو دا سه shadow دا چې خپل style single ورکي select one course صحیح ده اوس یوزر راضي کنه فارم کې وی چې زه ډي آی ټي کوم نه په ډي آی ټي کې کوم سبجیکټ دی فرض کړه ما په ډي آی ټي کې graphics yes په یو ټایم یو دا سنشي کوله چې دی وی کنه زه ډي آی ټي کوم او ادر کوم وی څنګه ادر کې یو کورس په یو ټایم کول شي ته صحیح ده yes office صحیح ده yes دې ته groups item ویل کېږي د group item په معنی سره راځي سم کار کول شي پای کې دا ټول کنټرولز راغور شي ار یو کنټرول چې ته نو ورواړي yes صحیح ده کنه دا صحیح صحیح